زهار کې دا مشهوره خبره ده چې ته ښځې ته ووایې چې انت کظهري امي، ته په ما باندې داسې حرام یې لکه څنګه چې په ما باندې د مور شا حرامه ده. اوس که اضافت داسې وکړي چې د ظهر نه علاوه د ظهر ته یې ونه کړي، خېټې ته یې ونه وکړي او داسې ورته ووایي انت علیه کبطن امي، یا یې وله کم لاس ته وکړي یا یې وله بل ځای ته وکړي، په دې باندې زهار واقع کېږي که نه واقع کېږي؟ نو په دې کې به اختلاف د فقهاو شته دی، خو دا اکثر علماو رای پکې دا ده د جمهورو چې د مور سره تشبیه د هرې عضو وکړله نو په دې باندې زهار واقع کېږي. خو چې د مور نه علاوه بله ښځه د محرماتو نه ذکر کی، مثلا خور ذکر کی، ترور ذکر کی، لکه ښځې ته ووایې انت علیه کظهر اختي، زما د خور په شان دی، نو جمهور دې کې وایي چې د هر محرم سره، محرماتو کې د هر یو محرم او محرم ته ویل کېږي، محرم سره تشبیه ورکړي نو په دې باندې زهار دی. دا مسلک د جمهور علماو دی. البته امام شافعي رحمه الله په قول قدیم کې هغه دا وایي چې په نورو محرماتو کې که تشبیه وکړي په دې باندې زهار نه واقع کېږي. خور ته دې ویله د خور په شان ده که ظهر اختي ښځې ته دې ویله، دا زهار مهار نه دی وایي، په دې کې هېڅ هم نشته. البته جمهور دا ټول په زهار کې حسابوي. وقال بعضهم اذا واقعها، کله چې واقع شي په دې باندې قبل ان یکفر فعليه کفارتان، دا قول د عبدالرحمن ابن مهدي دی او د حسن بصري صاحب نه داسې نقل دی د ابراهیم نخعیم نه چې 3 کفارې به ورکوي، به 3 کفارې. دا ټولې بلا دلیل دي، په دې باندې څه دلیل نشته. انبأنا ابو عمار الحسين بن حريث انبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر امرأته، چې زهار یې کړی و د خپلې ښځې سره، فوقع عليها، بیا صبر ونش، فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي، أو بيف وقعت عليها قبل أن أكفر، فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. خلخال معنی موضع الخلخال، دا کوم ځای کې چې د پښو پازې به اچول کېږي، پنسي اوچتې کړي نو دا پونډۍ ښکاره شوي، فی ضوء القمر، په رڼا د سپوږمۍ کې، نو زه ټینګ نه شوم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویله فلا تقربها حتی تفعل ما امرک الله، نور مه نږدې کېږه، هغه کفاره ادا کړه. نو معلومه دا شوله چې په ده باندې دغه یوه کفاره ده. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن غریب باب ما جاء فی کفارة الزهار، د زهار کفاره څومره ده، مرتبه ده که غیر مرتبه ده او څومره ده. حدثنا اسحاق بن منصور انبأنا هارون بن اسماعیل الخزازو انبأنا علي بن المبارك انبأنا يحيى بن ابي كثير انبأنا ابو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ان سلمان بن صخر الانصاري، سلمان ابن صخر انصاری، د نوم په بعضې روایاتو کې د سلمان په ځای سلمه ابن صخر راغلی دی. د احد بني بیازه، چې بني بیازه قبیلې نه وو، جعل امرأته علیه کظهر امه،
وی ګرځوله ښځه په ځان باندې په شان د مور خپل حتی یمضي رمضانو تر دې پورې چې تیر شي رمضان نو دې ته وایي زهار موقت. زهار موقت. ته په ما باندې دا یوه میاشت داسې لکه که ظهر امي ته په ما باندې 10 ورځې داسې نو دې کې که ته ورنږدې نه شولې اسم در باندې نشته او که پکې ورنږدې شولې نو بیا به کفاره د زهار در باندې. فلما مضى نصف من رمضان دا چې نمایي د رمضان تیر شو وقع علیها لیلا جما یې ورسره د شپې وکړه. فاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی فذکر ذلک له نو دا خبره ورته یاد کړله. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل اعتق رقبه غلام آزاد کا. قال لا اجدها ما څه غلام څه کوي زه خو غریب یم. قال فصم شهرین متتابعین بیا 2 میاشتې روژې ونیسه پرله پسې. قال لا استطيع اوس مې نه کېږي. په یو روایت د حدیث کې راځي چې ده ورته وویله چې هل اصابني ما اصابني الا فی الصوم ما ته خو مصیبت د روژې نه راپرېږدې نو بیا څنګه روژه ونیسم. زما خو په روژه کې ساعت نه تیریږي نو روژه نیولی ځکه نشم چې زما شهوت ډېر دی. په د ترمذي نه علاوه نور روایتونو کې راغلي دي چې دا سلمه ابن سخر یا سلمان ابن سخر وایي چې كنت امرأ قد اوتیت فی جماع النساء ما لم یؤت غیری. ما ته داسې طاقت راکړی شوی چې بل چاته نه ورکړی شوی. فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي رمضان براغه ما به زهار وکړ حتی ينسلخ رمضان فرقا من ان اصيب في ليلتي. ځکه که زهار به نه وی کړی نو د شپې خو ماله جما جایزه وه نو زه د دې نه یېرېدم چې د شپې به زه جما شروع کوم فاتتابعو بیا به همداسې ورپسې شم دې جما پسې الى ان يدركني النهار ورځ به را باندې راشي او زه به نه پوهېږم. وانا لا اقدر ان انزع زه به قادره نه یم چې ځان بس کم او ما باندې به سبا راوشي. نو دومره طاقت ما ته راکړی شوی نو دونه طاقت چې سړي سره وي نو دا هم په نه نیولو د روژه کې د روژې دپاره یو عذر شرعي دی چې الله چاله دومره طاقت ورکړی چې زه صبر نشم کولی. دې وجې نه دا عربان 4 ښځې او دا ښځې چې کوي نو هغوی په حق باندې کوي که نه او دا عجم چې 4 ښځې کوي نو دا خواصې ځان شرموي. که چېرته یې اول روژه ماته کړله په اوبو باندې بیا یې جما وکړه دا به څنګه وي؟ دا به هم شپېته روژې نیسي؟ که روژه دې ماته کړي او که نه وي دا خو د روژه کې ویلې وه. هسې ښځې سره دې زهار وکړو د ښځې نه دې زهار وکړه او جما دې ورسره وکړله بیا یا جما ورسره کول غواړې نو کفاره به ورکې که داسې خو نشي کولی تا دا زهار چې کړی دی او روژه کې که اوس کې کار څه اوس کې خو ښځې سره خو تا زهار کړی خو منع ده که بغیر د زهار نه اوبه چې اوس کې هسې اوبه اوس هغې نه پس جما وکړي. دوه ګناهونه دې وکړل که نه دا د دې غرض بل دی. د دې غرض دا دی چې دا خلک وایي چې دا کفاره ده چې دا خو په هغه صورت کې ده چې جماعي او کفاره په هغه صورت کې نشته چې اکل او شرب یې کړی. دا مسلک د دې ائمه ثلاثه دی د فقه حنفي نه علاوه. نو دا وایي که سړی اول خوراک وکړي نو دا نه دی
نو هغې باندې ته ډېر زیات ګناهګار شولې په خوراک باندې د جما کولو نه. جما کې کفاره شته، په هغې کې نشته. نو که ته ځان د کفارې نه هم زیات ګناهګار کې چې زما ګناه دې بیخي معاف نه شي، اول اوبه څښمه نو ویې څښه، نو ته چې دغونه ګناهګارې خو بیا دې دې فکر ته څه حاجت دی؟ بیا خو ستا دپاره هر څه جایز شو. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم اطعم 60 مسکینا قال لا اجدو. موږ ته ما سره خو د شپېتو مسکینانو نشته. په یو روایت کې راځي چې قد بتنا لیلتنا ما لنا عشاء، بېګا شپه موږ ډوډۍ نه ده خوړلې، شپه م تېره کړه عشا نه وه. نو دونه غریبانانی نو دا غریبانان خلک مخکې ما تاسې ته وویله چې دې له الله طاقت د جما پوره ورکړي. دا مالداره خلک چې دا خانان او مالداران او دا هغه غریبانان کمزوري او دا غریبانان خلک چې نو دا تکړه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لفروة بن عمرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فروه ته وویله، هغه د هغې خادمو، آتویه ذلک العرق، دغه عرق ورله ورکه، یعنې دغه مقتل و چې هغې کې 15 صاعا یا 16 صاعا پکې و، نو دا ورکه. اطعام 60 مسکینا، دا طعام د 80 مسکینانو. نو معلومه په دې شوله چې د هر مسکین دپاره به یو مد ورکي. دا مسلک دی د امام شافعي رحمه الله ځکه دغه عرق کې 15 صاع، نو یو صاع 4 مدی، نو هغې چې 80 مسکینانو ته وویله، نو معلومه دا شوله چې یو مد به ورکوي هر مسکین ته. زموږ فقه حنفي وایي نه، یو صاع به ورکوي د طعام، یو صاع، البته د غنمو به نیم صاع ورکوي. دی روایت د ابو داود باندې استدلال کړی دی فقه حنفي چې په هغې کې داسې راځي چې فاطعم وسقا من تمر بین 60 مسکینا، یو وسق ورکه، او یو وسق څوی 80 صاع، نو 80 صاع یې ورته ښودلي دي په دغه روایت د ابو داود کې. امام شوکانی رحمه الله وی لابد من اطعام 60 مسکینا ولا یجزی اطعام دونهم. که یو سړی 150 کسانو له 2 ورځې ورکوي، وایي دا جایز نه ده، 80 له به په یو ځل ورکوي. دا مسلک دی د شافعیم، دا مسلک د مالکم دی. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي جایز دی که یو مسکین له 80 ورځې ورکړي، نو دا هم وایي جایز دی. یو مسکین له 80 ورځې ورکړي، هم ستا زهار کفاره وشوه. باب ما جاء فی الایلاء، ایلاء احسان الحق ایلاء څه ته وایي؟ لغت کې ایلاء څه ته وایي؟ آفرین. نو علیه، دا د علیه نه مشتق دی په معنا د قسم سره. او ایلا جمع علایا، عطایا په وزن باندې قسم ته ویل کېږي. په شریعت کې هغه قسم دی الواقع من الزوج لا یطوع زوجته 4 اشهر او اکثر. داسې یو خاون قسم وخوري چې زه به د ښځې ته نه نږدې کېږم 4 میاشتې یا د 4 میاشتو نه زیات به نه ورنږدې کېږم. داسې قسم وخوري. که قسم یې نه وي خوړلی، دې ته ایلا نه وایي. قسم یې نه وي خوړلی او حزب الله راغلی دی پاکستان د 3 کاله تېروي، دې ته ایلا نه وایي. دا هغه صورت کې چې قسم یې خوړلی چې نه به نږدې کېږم، یا د 4 میاشتو نه کم قسم وخوړ چې 3 میاشتې به زه نه نږدې کېږم، دې ته ایلا نه وایي. ایلا
په شریعت کې دی ته وایي چې د څلورو میاشتو یا د څلورو میاشتو نه زیات قسم اخري چې زه به دې ښځې ته نه نږدې کېږم، نو دې ته ایله شرعي وایي. او د ایله شرعي کې لږ اختلاف دی. ایله شرعي اختلاف دا دی چې یو سړي د خپلې ښځې نه داسې ایله وکړه، قسم یې وکړ قرآن کریم کې قید من قبل ان یتماسا راغلی دی د رقبې او د صوم سره، او 60 مسکین سره یې دا قید نه دی لګولی. نو دا قید دې ته شامل دی که نه؟ او چې من قبل ان یتماسا مخکې د دې نه چې ته دې ټولو کې دا دی مخکې د واقع کېدو نه به ته دا کفاره ورکې، که مخکې د واقع کېدو نه تا دا کفاره ورنه کړه، دا چې علماو دا ویلي 3 کفارې شوې او 2 کفارې شولې، دا خو د دې چې دا ته مخکې د کفاره دې نه ادا کړي او ته د ښځې سره جما وکړي، نو دا خو په هغه صورت کې دوی دا په دې قاعده نور ټول علما دا وایي چې من قبل دا به ورکې مخکې د دې نه کفاره د زهار به د جما تاله حلالېږي نه تر څو پورې چې ته کفاره تا نه یې ورکړي. نو چې کفاره ورکړي بیا ستا دپاره جما حلاله شوله، چې کفاره دې نه یې ورکړي د ښځې سره ستا دپاره جما حلاله نه ده. که تېرته ته د مخکې لکه روژې په مخکې کې تا جما وکړله بیا به د سره روژې نیسي، نو مخکې جایز نه ده. ایله چې وه د دې حکم به وروسته راشي چې ایله حکم کې د علماو 2 رایې دي. بعضې علما وایي چې 4 میاشتې پوره شي نو قاضي به دا چا چې ایله کړې ده دا به ودروي چې یا طلاق واچوه او یا ښځې ته رجوع وکړه، نو د باندې به اجبار وشي په دې 2 شیانو کې. او د بعضې